چې مونږه جاپاني پل ورته وایي او دې باغ او بیا چې دی نو بیا به مونږه ځو نو مونږ هم ځو راځئ د پیکینګ ځای ته چې هلته څنګه سیسټم روان دی دا بیا مختلفو د ریټیل دوکانونه چې او د هغه ځینې چې دی نو بیا د لوکل ګاډو سی او فایبرز سمی خان یم دا وخت زه خپل کلي کې حضیر یم شاپور کې او د شاپور نه شاته خوړګۍ سره دا سوری پټی دی نو نن زه دلته راغلی یم چې ما زه خپل ګرانو قدردانو سره خپل د علاقې املوک شریک کړم املوک چې دی نو دې ته جاپاني پل وایي او د جاپان نه چې راتله نو دلته زموږ ځای کې املوک شو او بیا دا سور املوک شو نو دا وګورئ دا هغه سور املوک دی کوم ته چې موږ جاپاني پل ورته وایي او موږ ورته سور املوک وایو نو دا چې دی نو دا ډېر د فایدې څیز دی او د دیزي املوک چې دی نو هغه په دې ټول ملک کې ډېر مشهور دی یو دا غټ دی او بل دا چې دی نو دا خوږ ډېر دی او میډیکلی هم په دې کې چې دی نو ویټامین ای او سی او فایبرز پراته دي چې هغه د هر انسان دپاره ډېر ضروري دي او زموږ د ځای املوک چې دی نو هغه په د پاکستان په منډۍ کې ډېر په ښه توګه باندې خرڅېږي ډېر ښه نرخ کوي نو راځئ لږ ګرځو تاسو ته نن موږ ډېر چاپېره د املوکو دا ونې هم ښایو او دلته دا کسان املوک شوکوي د شوکولو سیزن چې دی نو هغه سټارټ دی هغه به موږ تاسو ته ښایو او د دې پیکینګ کیږي هغه به هم ښایو بیا دا د دې ځینه چې ښکته څنګه رسیږي په اوږه باندې لږ ډېر به هغه هم تاسو سره شریکو او لاندې بیا په مین روډ باندې ټرکونه ولاړ دي او هغه نن سبا ډکیږي او دا ښکته منډیانو ته دا املوک رسوي ګرانو دوستانو دا د دې علاقې او زموږ د کلي د شاپورو یو ډېر غټ باغ دی په سوري کې او په شاپور کلي کې دومره غټ باغ چې دی نو هغه نشته دی بلکې ډېر په دې ټولې علاقه کې په دومره غټ باغ نه دا باغ چې دی نو دا تقریبا په 50-60 لاک روپۍ خرڅ شوی دی نو تاسو راځئ تاسو منې جنرالي د دې باغ یو راوند لګوم یو چکر را کوم د دې باغ او بیا چې دی نو بیا به مونږ ځو ګورو به چې دوی څنګه شو کوي دلته تاسو ګورئ دلته د انرپۍ په ذریعه چې دی د بانس انرپۍ ده د هغې په ذریعه برخیږي او ورسره دا ټوکرۍ چې دي نو دا غاړې ته اچولي دي او داسې دوی دا املوک شوکوي یو ملګری بره هغه هم ولاړ دی په دې ونه کې دا تاسو وګورئ یو هغلته دی هغه او بل ملګری چې دی هغه دا لګیا دی او یو ملګری کوز هم لګیا دی بره ډېر دنګ ختلی دی پخوا به دلته دا هسې به ورته څوک ختی شو ونې ته نو هغه به وختو او بره دا پاس املوک چې دي نو دا به دې پاتې شو اوس دا ټیکنیکل او پروفیشنل خلک دی د دو کسب دا دی د املوکان شوکولو نو تاسو وګورئ دوی څومره په طریقه باندې شوکوي او څومره بره سر ته چې دی نو دا ملګری ختلی دی نو دې کې املوکان ضایع نه شي ماشوم چې دی نو دی ته دا تیاري چلی چې دي چې کوم تیار شي املوک هغه ته وړي هغلته پیکینګ لا دا وګورئ د سره د چلی کې املوک دي نو دا د پیکینګ له وړي نو موږ هم ځو راځئ د پیکینګ ځای ته چې هلته څنګه سیسټم روان دی یو قط ولګېده نو دوی بیا اخبار او واښه او بیا له پاسه بیا اخبار او بیا دا پیکینګ چې دی دا کېږي نو دا بالکل سیف چې دی نو دا ځای ته رسي او دا د دې ځینه دوی د اوږې په ذریعه باندې چې دی د مزدورانو په ذریعه ښکته کوزوي او ښکته بیا په یو لوکل ګاډي کې چې دی نو دا بیا مین روډ ته وړي او مین روډ نه چې دی نو دا د ټرکونو په ذریعه چې دی نو دا بیا سوات ته رسي سوات منډۍ ته او د سوات نه چې دی نو دا خپل اخري ځای لاهور ته بیا رسیږي چې د لاهور نه چې دی نو بیا د دې دا بیا مختلفو د ریټیل دوکانونه چې دي نو هغې ته خورېږي فلکسیر رور زه ډېره شکریه ادا کوم هغه نن چې دی نو موږ سره ډېر کار وکړو ډېر انفارمیشن یې هم راکړلو خوشحاله اوسي خوشحاله آباد اوسي فلکسیر به یې پکې ما له املوکو مو شو پوښ شوی زه یو ځل بیا شکریه ادا کوم سی او فایبرز چې بره کوم پیکینګ وشي د ماشوم چې دی نو په اوږه باندې لاندې خوړګۍ ته کوزوي او د هغه ځینې چې دی نو بیا د لوکل ګاډو په ذریعه مخې ته مین روډ ته وباسي تاسو تا نن څومره املوک راوړه څو کاټنه 10 کاټنه کال د یو کاټن څو روپۍ راکوي 6 روپۍ مطلب 60 روپۍ ته ماشومان چې دي نو دا راجمع کوي دا د بره هغه ځای نه ورله په 6 روپۍ کاټن ورکوي نو د یو ماشوم پکې 10 کاټنه راوړي دي نو دا د دې ځای نه بیا په دې لاره مخې ته مین روډ ته وباسي نو راځئ مخې ته مین روډ ته ورځي دا چې دي نو د دې ځای نه چې دی په دې ټرکونو په ذریعه چې دی نو دا د سوات منډیانو ته وړي
او د سوات نه چې دی بیا پنجاب او د ملک نور ټولو حصو ته چې دی نو د هغه سوات نه دا تقسیمیږي او د ټولو کتونکو ډیره مننه کوم زما چینل او پیج چې دی نو هغه فالو او سبسکرایب کړئ زما دواړه چینل او پیج چې دی نو نیچر وچ سمی په نوم باندې دي د ټولو کتونکو ډیره مننه ښه د لوی الله په امان